یو څو سوالونه دي، څوک دې خفه کېږي نه. زما ګمان دا دی چې کیدای شي په دې زمونږ ځینې پښتانه وروڼه خفه شي، خو دغه پوښتنې ضروري ګڼم، نو ځکه یې تاسو سره شریکول غواړم. په حیث د قام پښتنو کله جنګ کړی؟ په حیث د قام پښتنو کم جنګ ګټلی؟ په حیث د قام د پښتنو نقطه عروج کله او کم یو دی؟ او په حیث د قام د پښتنو نقطه زوال کومه یوه ده؟ زما زور په ټکي په حیث د قام دی. په دې نن لږه خبره کوو چې په کم وخت کې پښتانه د خپلو مشرانو خلاف استعمال شوي دي. په دې نن خبره کوو چې زمونږ خو د پردو نه ډېرې ګیلې دي، خو کله موږ خپل ګریوان کې کتلي، سوچ مو کړی، خپلې خامۍ خپلې کمزورۍ موږ لټولي، که نه ټول عمر موږ په نورو تورونه او الزامونه لګولي دي او دغه سلسله تر دې دبه روانه ده. او که دا حالي نو همداسې به روانه وي او بیا به موږ ته خپلې خامۍ او کمزورۍ نه ښکاري. لږ شانتې د دې نه وړاندې چې دغه سوالونه په دې لږه رڼا واچوم او دا نور هم الابوریټ کم، واضح یې کمه، لږ زو هغه قامونو ته چې هغوی په حیث د قام نه صرف جنګونه کړي بلکې هغوی تورې تیارې هم لیدلي دي، غورځېدلي دي، پاڅېدلي دي، او نن بیا په نړۍ کې موږ د هغوی یو کردار ګورو. ټولو نه زوړ یو کلیش چې کم شوی دی او د هغې نه پس دغه تهذیبونه او قامونه پاڅېدلي دي، نو که په تاریخ نظر اچو داسې خو ډېر زیات دي، خو واضحه موږ سره فارس او یونان دی. 2.5-3 کاله پخوا د دوی ترمنځ شخړې او نښتې شوي دي او د هغې نه پس تاسو په نړۍ کې بیا د دوی کردار ته وګورئ. دغه شانتې بیا موږ ګورو چې یورپ د ډارک ایجز نه راتېر شوی دی. دا نن چې انګلنډ دی او په ډېرو حوالو مخکې دی، که 1200 کاله مخکې ځو، دغه انګلنډ په 8 برخو کې ویشل شوی او د دوی ترمنځ به مسلسل جګړې وي، شخړې به وي، خو بیا دوی زده کړه وکړه، د هغه تور تم نه راووتل او دوی ډیماکرسي ته راغلل. او نن د نړۍ زړې یونیورسټۍ هم په دغه انګلینډ کې دي. دغه شانتې نن چې امریکا ده چې څوک ورته سوپر پاور وایي، څوک ورته زبرځواک وایي او څوک ورته زورور وایي، داسې نه وه. کال 1900 لسیزې خواوشا دغلته جنګونه دي، فسادات دي او دوی نښتې دي او دا په کلونو سلسله ده. بیا له دې وروستو سیول وار هم کیږي. له هغې وروستو بیا موږ ګورو چې امریکا په وجود کې راځي او د هغې سفر اوسه پورې دی. دغه شانتې بیا تاسو وګورئ د فرانس انقلاب، 10-15 کاله تاو تریخوالی، ترینګلي حالات، بیا د هغې نه پس فرانس سا اخلي. چین ته وګورئ، کال 1920 حالات ترینګلي کیږي او تحریک شروع کیږي، په کلونو روان دی. د هغې په بنیاد بیا چین ته ازادي میلاویږي او په هغه بنیاد چین په نړۍ کې یو پرمختګ کوي. دغه شانتې د ساوت افریقا نیلسن منډیلا په کلونو جدوجهد خو قام ورسره ولاړ دی. دا قامونه دي، د قامونو د تاریخونو برخه ده چې دوی غورځېدلي دي او بیا یې د پاڅېدو کوشش کړی دی، خو په حیث د قام. اوس راځو د افغانانو او د پښتنو خبره کوو، د افغان او د پښتون خبره کوو. مونږ دا وایو چې مونږ قام یو، شکر دی یو. په نړۍ کې دا مهال خواوشا 8 کروړه پښتانه دي، 14 کروړه سترګې او 14 کروړه غوږونه دي. مونږ دعوې ډېرې کوو، څه حقیقتونه هم لري. دا سیمه ښکلې ده، زمونږ کلتور ښکلی دی، زمونږ ژبه ښکلې ده، او داسې هم نه ده چې مونږ شڼ قام یو. مونږ اتلان هم زیږولي دي، دې قام ستر نامتو اتلان زیږولي دي. خو بیا په حیث د قام چې مونږ خبره کوو چې آیا دوی چېرته په یو پوینټ، په یو نقطه را یوځای شوي دي، لکه څنګه چې د نړۍ نورو قامونو د یو قوت یا د یو جابر مقابله په حیث د قام کړې ده. که هغوی وهل هم خوړلي دي، نو له هغې وروسته هغوی د پاڅېدو کوشش کړی. نو آیا داسې پښتنو یا افغانانو کړي دي یا تاریخ دوی له دا مقور کړې ده، که نه دا ډسپرسډو تیتپرکو د قبیلو په شکل کې؟
که په یو قبیله سخته وه یوه نښتې وه د یو جابر سره نو بله بېغمه وه. نو په دې به لږه خبره کوو. لکه مغل د یوسفزو خلاف چې په بونیر او سوات کې لګیا وو نو نورې قبیلې په آرام ناستې وي. لکه خوشحال خټک چې د مغلو خلاف توره پورته کړه نو ورسره یوازې لګیا دی او نورې قبیلې خاموشه ناستې دي. لکه خوشحال خټک اپریدي او مومند چې کله د مغلو خلاف یو ځای کېږي نو بیا نورې قبیلې موږ ته په نظر نه راځي. په حیث تقام زما سوال په حیث تقام دی چې په حیث تقام آیا موږ کله جنګ کړی؟ دا جواب غواړم. په کار ده که چا سره وي چې موږ پوه کړي. په حیث تقام پښتنو یا افغانانو چېرته جنګ کړی را یو ځای شوي دي او آیا هغه جنګ موږ ګټلی که موږ بایللی دی که نه دغه جنګ خپلمنځي و د قبیلو ترمنځ خو ډېر د دوی تاوتریخوالی پاتې شوی دی. یا موږ چې څنګه خبره وکړه که مغول راغلی یوې قبیلې سره یوسفزو یا خټکو سره یا مومن افریدو سره په لاره باندې یا څه د دوی نښتې شوي دي نو نورې قبیلې ښه په ارام پاتې شوي دي. دغه شانتې چې بیا انګریز راغلی دی او د ابوطبیله دور مونږ ګورو د ویټیبل چې کوم ګورنر و دلته کمانډر و هغه به 10 او 15 پښتانه روزانه په دې پېښور کې راځوړندول نو په پېښورو سخته وه او نور چې کوم دی نو هغه ټول په ارام و. دغه شانتې که بیا سیکان راغلي دي نو چې کومه علاقه کې و نو هلته هغه پښتنو سره نښتي و نور پښتانه چې کوم دی نو هغه بېغمه و. اوس راځو دې ته چې یو خدا سوال شو چې پښتانه په حیث تقام دوی په حیث تقام قامي جنګ چرته کړی یو زبرځواک قوت سوپر پاور سره او د هغې نتیجې سره وتې دي. بله دا چې مونږ خو ډېرې ګیلې کوو چې مطلب دا دی زمونږ خلک خپې وایي مونږ جنګی. نو وړوکی سوال خو پکې دا دی چې مونږ خلکو ولې اورو؟ لکه 500 کاله مخکې مونږ د مغولو اورېدلي وو او نن هم د ځینې خلکو اورو. نو دا اخر ولې اورو؟ دا غوږونه خو زمونږ خپل دي نو دا خلک راته ولې په دې دماغ چې کومې خبرې راچوي اب ولې موږ منو؟ موږ د مغولو هم منلي. موږ کې ځینې پښتانه داسې وو چې هغوی د مغولو هم منلي، داسې راکې هم وو چې هغوی د فرنګیانو هم منلي، او داسې راکې نن هم شته چې هغه د نورو مني او د خپلو نه مني. نو دغه هم یو سوال دی. اوس راځو دې ته چې پښتانه د پښتنو خلاف هغه پښتانه چې هغه یوه نامه لري، یو کردار یې لره، په میدانو د دې پښتون قام دپاره هغوی ستړی کولی، نو د هغې خلاف ولې استعمال شوي. د مثال په توګه د پیرروخان خلاف خو مونږه فرنګی نه ګورو، چنګیز نه ګورو، د سریلنکا نه خو څوک نه دی راغلی. پیرروخان که په دې پېښور او په دې سیمه کې او دې چارسده کې سرګردانه ګرځېدلی خو د دې خپلو پښتنو له وجې ګرځېدلی، نو ولې دا پښتانه استعمال شوي؟ خوشحال خټک د چا د لاسه تیرا ته تلی و؟ سوال دی. دغه شانتې غازي امان الله خان، هغه غازي امان الله خان چې د فرنګ نه خپلواکي اخیستې وه، د هغه خلاف پښتون ولې استعمالیږي؟ او بیا باچا خان چې دې پښتنو پسې کوڅه په کوڅه، جرګه په جرګه، کلي په کلي او کور په کور ګرځېدلی، جولی ورته غوړولې ده، هغې باچا خان ته د چا په خوله غدار ویلی شوی، د چا په خوله پې فتوې لګېدلي او د چا په خوله ورته ایجنټ ویلی شوی. ډاکټر نجیب چا راځوړند کړی و؟ څوک ورته 3 ورځې ولاړو؟ دا سوالونه دي. خو د ټولو نه مهم سوال چې ځان مونږ خبروو، ګیلې خو مونږ ډېرې کوو، دعوې هم ډېرې کوو، خو سوال دا دی چې په حیث تقام موږ پښتنو آیا چېرته په قامي توګه، په اجتماعي توګه یو جنګ کړی؟ که کړی هم دی د چا خلاف هم کړی او نتیجې یې څه دي؟ د پښتنو نقطه عروج کم پاتې شوی، کم دور دی او نقطه زوال یې کم یو دی. که څوک پوهان موږ په دې پوهې کې نو مننه به وي، زموږ به لږ رڼاوی وشي په دې دماغو کې، ځکه چې ډېرې پوښتنې دي. په دې ټوله دوره کې، په دې ټول دغه کې چې موږ ته یو دور ښکاري چې او هغه د پښتنو د واکمنۍ پاتې شوی دی د تاریخ تر مخه، نو هغه د ستر احمدشاه ابدالي 15 کلنه دوره ده. له هغې وړاندې او وروستو
که داسې څه وي چې ټول قام په یو ټغر وي خبره یې یوه وي نو مننه به یي که څوک زمونږه رهنمایي وکړي او موږ ته هغه وښایي. خو ناامیدي نه ده پکار. لکه نن سبا که ګورو نو لکه یو وخت راځي چې پښتون قام یو ځای شي. بیا هم زه وایم چې مایوسي او ناامیدي نه ده پکار، خو زړه خورو او د خفګان خبره دا ده چې کم وخت د را یو ځای کېدو وي، کومه نقطه د اتفاق وي، هم په هغه وخت کې موږ ملنډو له زور ورکو، موږ تاویلی ماویلی له زور ورکو، موږ پیغورونو له زور ورکو د یو بل خلاف. دا ولې کوو؟ 1500 کاله پخوا هم لاړ شئ وګورئ او نن ته راشئ او حالات وګورئ، آیا قیصه یوه نه ده؟ بس سوالونه مې دغه آسان غوندي وو. نور کس خبره داسې چې په چا بده لګېدلي، خو دا زما تپوس دی په حیث د قام د بچي چې موږ ځان پویه کړو. نو که چا سره وي موږ پویه کې چې پښتنو په حیث د قام آیا کله جنګ کړی او نتیجه یې څه وه؟ د پښتنو نقطه عروج په کم دور کې پاتې شوی و؟ د پښتنو نقطه زوال کله پاتې شوی دی یا کم یو دی، کومه دوره ده په حیث د قام؟